أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زموږ موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش، د کفالت ابتدا، ابو لهب ته د هغې خوشخبری ورکول او پیغمبر علیه السلام د تعلیم و تربیت لپاره قبیله بني سعد ته لیږل. نن سبا د هر انسان په ذهن کې دا سوال وي چې فرض کا یو ماشوم یتیم پیدا شي او د دغه مور د پاره دا مسله بیا جوړ شي چې آیا د خپل خاوند د وفات نه پس د دې یتیم کفالت د پلار په خاندان کې وکي او کنا خپل خاندان ته بوزي، خپل ماماګانو خواله بوزي. دې زنانه لا د کونډې لا سکول پکار دی. دویمه خبره د ماشوم کفالت څنګه کول پکار دی، اغلا د استاد انتخاب کول څنګه پکار دی. او دریمه مسله مونږه نن سبا د پریشانۍ سره ولی مخ یو، خصوصا د خپل اولاد حواله سره ولی پریشان کیږو. سیرت نگار لیکي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو نو د ابو لهب وینځه حضرت صوبیه رضی الله تعالی عنها راغله او ابو لهب ته خوشخبری ورکړه چې مبارک شه د عبد الله زوی او ستار یعنی ستار وارو شو. ابو لهب په دې باندې ډیر خوشاله شو او د دې زیری د اوریدو سره د خپل وینځه حضرت صوبیه رضی الله تعالی عنها آزاد کړه. د بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام ته د پی ورکولو نفس سیرت نگار لیکي چې دغه د ابو لهب آزاد شو د وینځه حضرت صوبیه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام ته پی ورکړو. بیا چې کله د کفالت مقرره نبی بی آمنه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام د تعلیم و تربیت لپاره دغه د نیکه کور، دغه د خپل پلار کور او دغه د ترونو غیږه دا غوره او منتخب کړه بنسبت دا بجای دا چې د خپل ماماګانو خواله بوزي. حالانکه بی بی آمنه رضی الله تعالی عنها په دغه وخت کې جنۍ وه او دغه یو بچیو، خاوند هم نو او نه نور بچیو، خو د هغې باوجود هغه دلته کې د خپل د دې حضرت د عبدالله په کور کې فاتح شوه. بیا چې کله د تربیت مقرره نو سیرت نگار لیکي چې د عربو د دستورو خصوصا د حجاز والا چې دوی به خپل ماشومان د تعلیم و تربیت لپاره د دیهاتو ته لیږل او دغه دیهاتو فضا به سازگار و صفا به وه، دغلته به خالص عربي زبان ویل کېدو او د فصاحت او بلاغت لپاره دغه دیهاتی علاقې ډېرې بهترې وي. بیا چې په دې حجاز کې په دې مکه کې کوم خلک صاحب ثروت یعنی مالدار به گزاره به کېده نو به خپل ماشومان قبیله بني سعد ته لیږل چې دغه تعلق د حوازن سره و. ځکه په عربو کې او په د حجاز په علاقه کې د بنو سعد جبه خالص په عربی جبه کې دوی ته ډېر مهارت و. دوی په فصاحت او بلاغت کې ډېر مخکې و، د حکمت کې مخکې و او د دغه خلکو شیری کلامی کلی جبه دا په ټولو عربو کې مشهوره وه. نو چې کم به د دغه مکې صاحب ثروت یا مالدار خلکو نو دوی به خپل بچي دغه بني سعد ته لیږل. دغه د بني سعد زنانه یا د نورو دیهاتی علاقو زنانه به په کال کې 2 پیرې مکې ته راتلې او د مکې نه به ماشومان بوتلل د تربیت لپاره. دوی به دغه د مکې د خلکو د ماشومانو تربیت کو او د دې په بدله کې به د مکې خلکو دوی ته معاوضه او اجرت ورکو او دغه دغه دیهاتی علاقو د زنانو یو قسم لا ذریعہ معاش هم وو. دې حواله سره حضرت بیبي حلیمه السعدیه رضی الله تعالی عنها فرمایي، سیرت نگار لیکي چې مونږه دغه سیر روان شو د ماشومانو د اغستو د پاره مکې ته، خو زمونږ په علاقه چونکې قحط سالی راغلی وه، خلک د غربت سره مخ وو،
زناور کمزوري شوي وو، انسانان کمزوري شوي وو. نو چې موږ کله مکې ته راتلو نو زه چې په کومه سوارۍ باندې ناست وم نو هغه سوارۍ ډېره زیاته کمزورې وه او زما د نورو ملګرو سوارۍ تیزې وي، هغوی زما نه ډېر مخکې به روان وو. بیا چې کله موږ مکې ته راورسېدو نو زما سره چې په دغه قافله کې څومره زنانه راغلې وې نو دغه ټولو زنانو ته پیغمبر علیه السلام زما نه مخکې پیش کړی شو. خو دې یو زنانه هم په دغه پیغمبر علیه السلام یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وانغست. مخص په دې بنیاد باندې چې د پیغمبر علیه السلام یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم پلار عبدالله وفات دی، یتیم دی. نو یو کونډه مور یا یو نیکه به د ده څه موعظه اجرت ورکړي د ده په بدله کې، نو په دغې وجه باندې دې زنانو د پیغمبر علیه السلام د اغستو نه انکار وکړو. نو دوی ته خو په مکه کې نور ماشومان میلاو شو، خو ما ته ماشوم میلاو نه شو. واپس چې زه خپلې دیرې ته رالم نو ما خپل خاوند حضرت حارث رضی الله تعالی عنه ته وویل چې زما ټولو ملګرو ته خو ماشومان میلاو شو او ما ته ماشوم میلاو نه شو. نو چې زه واپس تش خالی تش غیږه وطن ته ځم، قبیلې ته ځم، نو بهتره دا ده چې زه ځان سره د عبدالمطلب دا یتیم ماشوم نوسې یوسم. څه ناڅه مزدوري خو به راته میلاو شي، خو ډېره څه نه. خاوند را سره رضا شو او زه لاړم او دغه د بیبي آمنې رضی الله تعالی عنها نه مې د هغې دا یتیم زوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم واغست. د سیرت په دې واقعاتو کې د پیغمبر علیه السلام په دې ابتدایي ورځو کې زموږ دپاره ډېر لوی اسباق دي، ډېر لوی واعظ او نصیحت او سبقونه دي. نمبر یک خبره چې مونږ وګورو په دې واقعاتو کې د سیرت دی کې نو د پیغمبر علیه السلام خوشخبری چې کله حضرت صوبیه رضی الله تعالی عنها ابو لهب له ورکړه نو هغه ډېر خوشحاله شو او د حضرت صوبیه رضی الله تعالی عنها آزاد کړه. په دې واقع کې دوه کردار دي، یو د ابو لهب کردار دی او یو د حضرت صوبیه رضی الله تعالی عنها کردار دی. ابو لهب کوم چې په ښایست کې خلکو ورته لکه مخې سور سپینو ډېر ښایسته او ډېر لوی جاه جلال الله ورکړو، خلکو خپل نوم یې عبدالعزا خو د دې ډېر چمک دمک د وجې نه ورته خلکو ابو لهب د شعلې پلار وي. د مال او دولت اعتبار سره په قریشو کې یو لوی نوم لرو، په بنو هاشم او په قریشو کې د ده یو لوی مقام. کله چې دته د پیغمبر علیه السلام خوشخبري میلاو شوه نو دومره خوشحاله شو چې په داره کې د دې په خوشحالۍ کې خپله وینځه ازاده کړه. سیرت نګار لیکي چې وړومبنې یو قسم له عید میلاد النبي د بناو کړی د خوشحالۍ هغه اختر ازیرې په نتیجه کې. او بیا د پیغمبر علیه السلام سره د دومره مضبوط تعلق و، دومره مینه، دومره عقیدت و، دومره خیال به ساتلو چې کله د خپلو زامنو له واده کو عتبه عتیبه ته نو هغه هم د پیغمبر علیه السلام د دوه لوریانې واده کړی. حالانکه په خاندان کې هغه خلک په خپلو کې ودونه کوي، جینکې ورکوي اخلي د چا چې د یو بل سره تعلقات مضبوط وي. خو چې کله پیغمبر علیه السلام اعلان نبوت کو د خپل پیغمبري اعلان وکړو نو ابو لهب د مخالف شو او د پیغمبر علیه السلام مخالفت شروع کو. د دغه مخالفت په نتیجه کې الله تعالی د بدترین مرګ سره مخ کو او آخرت برباد شو. نو موږ له پدې کې دا واز دی چې په نن زمانه کې هم کو یو سړی د پیغمبر علیه السلام سره د مینې ډېرې دعوې کوي، د ربیع الاول په میاشت کې ډېر لوی تهوارونه مناوي، ډېرې چراغا کوي، ډېر نعتونه وایي او ډېرې دعوې کوي، خو عمل یې کو د پیغمبر علیه السلام د احکاماتو نه مخالف وي. نو څرنګه چې ابو لهب له دغې زیري دغې خوشخبرۍ او د پیغمبر علیه السلام سره د مینې په ابتدایي ورځو کې فایده ورنه کړه او د پیغمبر علیه السلام په مخالفت کې هغه د عذاب سره مخ شو، د تباهۍ سره مخ شو، نو دغه رنګې موږ هم کنن د پیغمبر علیه السلام سره د مینې دعوې کوو او ورسره د هغه په احکاماتو عمل نه کوو نو زمونږ آخري انجام به هم ښه نه وي. بل طرف ته چې موږ وګورو حضرت صوبیه رضی الله تعالی عنها یو وینځه وه، هغې سره هغه د اختر او د خوشحالۍ مناوهلو هغه سونه، خو صرف د هغې کار دا و چې د پیغمبر علیه السلام خدمت شروع کو، د هغه کفالت شروع کو، هغه له فی ورکول، د هغې په نتیجه کې الله تعالی دې ته لوی مقام ورکو. او نن هم د پیغمبر علیه السلام د رضایي مور په نوم یادیږي په احترام او په عقیدت سره. او پیغمبر علیه السلام به ټول عمر د دې خیال ساتو کله چې پیغمبر علیه السلام
غزا لتلو یا به سفر لتلو نو د دې په خدمت کې به حاضرېدو او چې واپس پر راتلو هم به د دې په خدمت کې حاضرېدو. نو دغه نه د هغې هغه حسب نسب و نه مال دولت خو مینا او محبت د پیغمبر علیه السلام سره او دا خبرې منله، په دې وجه الله دې ته لوی مقام ورکو. دویم چې کله د پیغمبر علیه السلام د کفالت مقرره نو حضرت بی بی آمنه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام د پاره د کفالت ځای د هغه د پلار کور یعنی د نیکه ځای منتخب کو، د ماما کرې بونتله. نو یو زنانه لا نن دا واز او نصیحت دی کو یو زنانه کونډه وي او د دې یتیم ماشوم وي نو بجای دا چې دا د خپل ورونو کره لاړ شي، د خپل پلار کره لاړ شي د بچو کفالت لا دې له پکار دا دی چې په سیرت رسول عمل کوي او دغه د خپل د دې ماشوم د ترونو په کور کې د نیکه په کور کې د دې تربیت وشي. وجه دا ده چې د ماشوم ته د ماما په کور کې صرف مینه میلاویږي، محبت میلاویږي، او کو دې غلط کار کوي نو دته هغه غصه او ډان ډپټ نه میلاویږي، ځکه چې د نکاح یا د ماما غصه د ماشوم ته ودرېږي. او چې د پلار په کور کې وي نو دا ترونه د نکاح د ماشوم سره مینه محبت هم کوي، حقوق رواني کوي، نو دوی ورته قاریږي هم. نو دلته غصه او مینه دواړه یو ځای په دې وجه د دې ماشوم تربیت ښه کیږي. بله غټه وجه دا ده چې دغه د پلار په کور کې دا ماشوم یا د کونډه مور دا په دعوه باندې اوسیږي، دا دلته خپل حق او خپل ځای ګڼي، بجای دا د رور کره یا د پلار کره هغه مقام او هغه ځای نه لري. موږ دپاره واز او نصیحت په دې کې دا دی که د یو ماشوم پلار وفات شي او دی یتیم وي نو مور له پکار دی چې د ده تربیت د پلار په کور وکړي شي. بله غټه خبره د پیغمبر علیه السلام د دې ژوند نه موږ ته دا واضح کیږي چې کله د پیغمبر علیه السلام د تربیت موقع راغله نو مور داسې نه وایي چې دا خو زما دغه یو بچی دی او ډېر نیازي بین دی او دا زه د ځان نه جدا کوم، بلکې د تربیت دپاره دا بني سعد ته لیږي، د ځان نه جدا کوي او هلته د تربیت کیږي. په دې کې زموږ دپاره دا واز او نصیحت دی چې نن زموږ په معاشره کې کم مالدار خلک، کم صاحب ثروت خلک، کم د پیسې والا خلک استاذ ته وایي چې زما کور ته راځه او زما په دیره کې زما ماشوم ته سبق خایا، نو بېشکه دغه قاري صاحب یا د عالم دین یا دغه استاذ د هوم ټیویشن په نوم باندې د کور ته راځي، خو د استاذ مقام د پلار دی یا د استاذ مقام دا د مور دی. نو څرنګه چې یو ماشوم ته ضرورت دی خپل پلار او مور ځان له نه راغواړي بلکې د هغوی خدمت کې حاضریږي، نو دغه رنګې د تربیت یا د تعلیم په موقع کې چې کم ماشوم له استاذ کور ته راځي د ده به هغه فایده او ثمر مهله نه راځي کوم ماشوم چې د سبق دپاره استاذ لځي. نو حضرت بی بی آمنه رضی الله تعالی عنها د خپل بچی د تعلیم او تربیت دپاره استاذ له ولیږلو. زمونږ په معاشره کې چې کله استاذ له بچی نه ځي نو موږ وګورو په سلګونو په زرګونو خلک ژوند ته موږ وګورو نو د چا له چې استاذ کور ته راځي په سلو کې یو کس ته الله تعالی دین یا قرآن نصیب نه کړي. د هغې وجه دا ده که د قاري صاحب یا د استاذ یا د عالم دین ستا د بچی تربیت له راځي نو بېشکه د ده به مجبوري وي، غربت پې وي، خو الله تعالی فرمایي چې وإن استغني منهم فأغنم من الناس، کوم چې د الله د دین دپاره مجبور او ځان محتاج نه ګڼي، کوم چې د الله د دین دپاره یا د تربیت او یا د علم دپاره زده کړې دپاره دې سفر نه کوي، مسجد او مدرسې ته نه ځي، هلته په ټاټ او په درې او په فرش نه کښېني، نو دغې خلکو ته الله تعالی خپل دین، خپل قرآن، خپل احکام نه نصیب کوي. نو موږ له دا پکار دی چې بجای دا موږ استاذ سپک کړو هغه خپل کور ته راغواړو، موږ د خپل بچي په زړه کې د استاذ احترام پیدا کړو، د خپل بچي استاذ له لیږو نو دی به ډېر فایده مومي په مقابله د هغې چې هغه موږ راغواړو. بیا چې کله د پیغمبر علیه السلام بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د ځان سره بوتلو، په دې واقع کې زموږ دپاره ډېر لوی واز او نصیحت دی. موږ وګورو کومو ښځو چې پیغمبر علیه السلام د اغوستو نه انکار وکړو نو د هغې ښځو نوم په تاریخ کې نن نه دی ذکر، هغه ښځې تاریخ نه ورکې شوي دي. بل موږ وګورو چې کومو ښځو د پیغمبر علیه السلام د اغوستو نه انکار وکړو، نور ماشومان یې بوتلله، نو د هغې زنانو په ژوند کې هغه برکات یا هغه فواید میلاو نه شو. بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما کله پیغمبر علیه السلام واغست زما په وجود کې طاقت پیدا شو، زما په سینو کې الله تعالی فی پیدا کړل، زمونږ په سارو کې الله تعالی فی پیدا کړل، زمونږ په مال حال او په جایداد په الله تعالی په ژوند کې برکت واچو.
نو دغه واقع مونږ ته دا ښیي چې کوم خلکو کمې زنانه بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام اغوستی د هغې ژوند هغې بدل کو، الله تعالی بدل کو. او کوم زنانو چې د پیغمبر علیه السلام د اغوستو نه انکار وکړو د هغې ژوند بدل نشو، د هغوی نوم د تاریخ نه ورک شو. او دغه د پیغمبر علیه السلام د قبلېدو برکاتو چې الله تعالی د بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها په وجه دې قبیلې ته دومره خیر ورسو چې کله د غزوه حنین په موقع باندې 6,000 قیدیان د دې قبیلې گرفتار شو او پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېده چې دا د بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها خپلوان او رشته دار او قبیله ده، نو الله رسول هغه ټول چې کوم دی بغیر څه د عوضه پرېښودل. مونږ له په دې کې دا واضح او نصیحت دی، تاسو کو خیال کړي مونږ ته کو نن د پیغمبر علیه السلام د سیرت کتاب پیش کیږي، مونږ نور زرګا او په سلګونو کتابونه الو خو د پیغمبر علیه السلام د سیرت کتاب نه الو. په دې وجه په سلو کې به ډیر کم د مسلمانانو کورونه چې هلته به د سیرت کتاب پروت دي. په سلونو خلک واعظ او نصیحتونه کوي، تقریرونه کوي، بکواسات کوي، خو د په سلو ګونو کې به چېرته یو کس دوه وي چې هغه به د پیغمبر علیه السلام سیرت بیانوي. په زرګاو خلک په لکاو خلک بکواسات اوري، نور هر څه اوري، خو چې کله د پیغمبر علیه السلام سیرت بیانېږي نو زموږ په معاشره کې چېرته په زرګونو په سلګونو کې یو کس دوی چې هغه سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري. نو څرنګه چې د بني سعد هغې زنانو د پیغمبر علیه السلام د اغوستو نه انکار وکړو نو د هغوی ژوند ښه نه شو، دغه رنګې زموږ په معاشره کې چې کله موږ د سیرت د کتابونو نه خپل کورونه خالي کړل، خپل غوږونه مو د سیرت د اورېدو نه خالي کړل، خپل ژوند کې مو سیرت له وخت ورنکو، نو زمونږ د بچو ژوند هم لنډ او تنګ شو، زمونږ ژوند هم سره د مال دولت باوجود لنډ او تنګ شو، زمونږ د ژوند هم هغه خیر او خوشحالۍ ختم شوې، هر انسان په پریشانو باندې اخته شو. په دې مقابله کې چې مونږ هغې خلکو ته ګورو کوم خلکو چې سیرت سره ټچ دي د جناب محمد رسول الله، د هغوی ژوند کې به بېشکه چې غربت وي خو د هغوی په ژوند کې به خوشحالۍ او سکون وي. دا زمونږ صرف سوچ دی چې چا سره مال دولت وي دا به خوشحالي، حالانکه الله فرمایي چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. چې هغه سړی کامیاب دی کم د جهنم نه خلاص شو، کم جنت والا جوړ شو، د دنیا دا ژوند مکر و فریب دی. خلاصه د دې ټولې خبره ده چې محض په عید میلاد النبی یا په جشن باندې څنګه چې ابو لهب کو کار نه کیږي، بلکې د پیغمبر علیه السلام حکم به مني، تعلیمات به مني، نو ژوند به دې بدلیږي. دویم د پیغمبر علیه السلام به اوري، څومره چې دی اوري دومره به الله تعالی ستا د رسول الله سره مینه پیدا کوي، څومره چې د مینه پیدا کیږي دومره به ته په دین اسلام باندې عمل کول اسانیږي، څومره چې په دین اسلام ستا عمل مضبوط شي دومره به الله تعالی ستا په ژوند کې سکون، خوشحالي او راحت راولي. د الله تعالی نه زموږ دا دعا ده چې موږ له د سیرت د لوستو، د اورېدو او په دې د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.